چې نبی علیه السلام طریقه به خپل ژوند کې راولئ علي هي کامیابي ده بله لاره مونږ سره نشته دی مولانا عمر صاحب هم مونږ سره موجود دی او د هغوی دوه موضوعات دي او یو موضوع کوم چې زمونږ د ټولو دپاره ډېر زیات مهم دی هغه دی د نبی علیه السلام کردار بطور معلم څومره هم زمونږ اساتذه کرام دي که هغه دیني علوم والا وي یا عصري علوم والا وي هغوی همیشه د نبي علیه السلام حدیث کوټ کوي چې مفهوم همدغه دی چې زه بطور معلم رالېږلی شوی یم خو آیا تاسو ګڼئ چې ځان ته خو د نبي علیه السلام هغه درجې سره مونږ کمپیریزن کوو چې مونږ مخکې معلم یو خو دغه زمونږ چې کوم دا نوی قوم دی څنګه نبي علیه السلام د صحابو تربیت کړی او د هغوی څومره نور ملګري وو چې بیا هغوی په پوره دنیا کې هغه علم خور کړ دین خور کړ زمونږ د اساتذه کرام هم هماغه عرض کوي چې د هغوی کوشش کم از کم کوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين زمون د هدایت او د رهنمایۍ لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه را مبعوث کړو هغه موږ ته دا ارشاد وفرمایل چې انما بعثت معلما زه یو استاد رالېږلی شوی تاسو ته پته ده چې استاد شاګرد ته هر قسم خبره کولی شي ښه په ګپ کې هم کولی شي ښه په ټوکه کې هم کولی شي په سخته هم ورته وینا کولی شي په نرمه هم ورته وینا کولی شي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په غار حرا کې وحی نازله شوه چې اقرا دا اقرا لفظ هم د دې خبرې دلالت کوي چې دا ښودن ده او ښودنه دا همداسې نه کېږي چې په سخته باندې کېږي کله کله سخته وي طالب ته به کتلی کېږي شاګرد ته به کتلی کېږي چې هغه شاګرد په کوم مزاج باندې دی شاګرد په کوم خبره باندې پوهېږي ځکه الله رب العالمین موږ دا هم فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې که چېرته ته سختزړی وې یا چې کوم دی نو بدزبانه وې نو دا خلک به تا نه تښتېدلی معلم ته دا پکار دی چې ځان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عادات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور څه نشي کولی په هغه طرف باندې کم از کم روان شي چې د هغې هغه اسوه حسنه هغه په خپل ځان کې راولي زمونږ دغه څومره اساتذه دي هغه خبر دي د هغې نه مطلب راوستل خو بیا باد خبره ده اول خو زه خبر شم چې زما نبي علیه السلام کړي سي نو پکار دا ده چې موږ خپلو سکولونو کې خپلو جامعاتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا مطالعه کړو تاسو ګڼئ چې اساتذه خبر دي تاسو باندې څنګه یو تجربه پاتې شوې ده مختلف سکولونو کې بعضې ځایونو کې خبر دی بعضې ځایونو کې نه دي خبر بعض ځایونو کې اوس د دې ذمواري او اشاره زمونږ دغه اساتذه کرام چې کوم دغه قوم جوړوي په خپل د نبي علیه السلام د سیرت نه خبر نه دي نو هغه به بیا دا مخکې قوم څنګه د نبي علیه السلام سیرت ته راولي پکار دا ده چې موږ لکه اوس سرکاري سکولونه دي پکار دا ده چې سرکار ته اول د دې معلمینو لږ ټرینینګ وکړي د سیرت په حوالې سره همدغه شانتې د سکولونه دي همدغه شانتې جامعات دي د هغې مشرانو ته پکار دي چې د هغې اول تربیت مولانا صاحب زموږ کردار څه که موږ سرکار نه مطالبه کوو انتظامیه نه مطالبه کوو مشرانو نه مطالبه کوو زما قبر دی زه به قبر ته کوزېږم چې کله ما نه سوال کېږي چې فهیم تا د نبي علیه السلام په احکاماتو باندې ژوند تېر کړی دی او که نه نو زه به هلته بیا دا وایم چې ما ته خو زما سرکار تربیت رانه کړ زما مور پلار ماله تربیت رانه کړ هلته به زه خپل جواب ورکوم نو دا معلم کوم چې د سرکار نه یا پرایویټ ادارې نه 50,000 شپېته 1 لک 1.5 لک 3-4 لکه تنخواګانې اخلي هره میاشت هغه نه پکار چې په خپل د نبي علیه السلام دا ژوند وکړي پکار ده ولې نه پکار اول مطلب ده پکار دی چې خپل ځان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه نه خبر کړي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه بهترینه نمونه ده نو که اوس یو انسان دا غواړي چې هغه ځان ته مسلمان وایي هغه ځان ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي وایي هغه ته دا پکار دی چې خپل د مشر د خپل دغه کوم رهبر دی کوم رهنما دی کوم قائد دی د هغې زندګي د هغې سیرت هغه مطالعه کړي جنت ته هم لري جنت ته هم لري نو بیا لاره همدغه یوه ده بل لاره نشته ځکه الله رب العالمین فرمایي چې قیامت په ورځ به همدا سوال کېږي چې ماذا اجبتم المرسلین تاسو چې پیغمبر درغلی وو تاسو د هغې څونه اجابت کړی څونه خبره منلې وه نو چې اوس موږ د هغې د زندګۍ نه خبر نه یو د هغې د سیرت نه خبر نه یو د هغې د تعلیماتو نه خبر نه یو نو بیا موږ د هغې اجابت به څنګه وکړو پکار دا دی چې
الله دې موږ ته اسانه کړي ولې چې زموږ مشرانو ته دا خو پته ده چې کرکټ میچ کې کم پلیر څومره رنز کړي دي، کله راغلی دی د کم ملک نه دی، کله کله څه کړي دي، د فلم پوره هر څه موږ ته پته دي، د ډرامې پته وي، او د خپل دین لپاره کله موږ د ژوند کې یو ګنټه 15 منټه نه دي ایستلی چې زه نظر خو ګورم چې دا کومه لاره وه. مهرباني شیخ